अस्सलाम वालेकुम मलगरो په زمان پارک کې چې کم اپریشن شو نو هغې لا کم نوم ورکړی شوی و. حکومت مخکې دا وی چې موږ به عمران خان په هر صورت کې گرفتارو او اوس دا وی چې د عمران خان گرفتاری سره زموږ سره تعلق نشته او عمران خان دا گرفتاری دا د عدالت فیصله ده. نو اوس حکومت ولې داسې وی؟ ځکه چې مخکې دوی دا وی چې موږ به عمران خان په هر صورت کې گرفتارو او اوس دا وی چې زموږ د عمران خان گرفتاری سره څه تعلق نشته. نه د دې څه وجوهات دي اب هم تاسو ته په دې ویډیو کې ویم. دې ټیم کې په زمان پارک د پاکستان تحریک انصاف څومره کارکنان موجود دي الته چې کوم موجوده صورتحال دی اب هم تاسو ته مخې ته एकदम بل اړخ ته نواز شریف یو ځل بیا د لندن نه پیغام را لېږلی دی چې ما سره کمې وعدې شوي دي او کم لندن پلین دی نه په هغې باندې دی عمل درآمد وشي. دې باره کې حقیقت ټي وي یو ټویټ کړی دی. اوس لندن پلین څه دی د هغې چې کوم تفصیلات دي اب هم تاسو ته مخې ته एकदम د پنجاب نگران وزیر اطلاعات عامر میر کم چې دا سینیر صحافي حامد میر رور دی نو هغه یو متنازعه بیان ورکړی دی او پښتنو له دهشتګردو سره تشبیه ورکړی ده او د هغه په دې بیان سره د ټولو پښتنو دلزاري شوې ده ځکه چې ټول پښتانه محب وطن پاکستانی دي او هغوی د خپل وطن پاکستان سره ډیره زیاته مینه کوي او د دې وطن دپاره ډیرې زیاتې قربانۍ هم ورکړي دي. د هغې چې کوم تفصیلات دي اب هم تاسو ته مخې ته एकदम خو د دې ټولو ډیټیلو نه مخکې تاسو ته یو ریکویسټ کوم چې تاسو زموږ دا پیج فالو کې کوچر تاسو دا ویډیو خوښه شي نو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ او خپل قیمتي رای را سره په کمنټ کې هم ضرور شریکه کړئ. اول خبره کوو چې د نن نه 2 ورځې مخکې په زمان پارک باندې د پولیسو کم اپریشن او د عمران خان گرفتاری دپاره نه هغې له اپریشن 20 منټس نوم ورکړو یعنی دا اپریشن به موږ په 20 منټ کې پوره کوو. خو بیا چې کم برګر پارټي ده ځکه چې په پاکستان تحریک انصاف باندې دا الزام لګي چې دا برګر پارټي ده او د دوی چې کم کارکنان دي نه هغه صرف د فیسبوک حده پورې محدود دي د ټویټر حده پورې محدود دي او هغوی مزاحمت نشي کولی او هغوی سخته نشي برداشت کولی. خو چې کم برګر پارټي ده نو هغې بیا 26 غنټې مزاحمت وکړو او د حکومت چې کم پلین و نو هغې ناکامه کړو او کم چې اپریشن 20 منټس و نو هغه هم ناکامه شو. بل اړخ ته حکومت اوس دا وایي چې د عمران خان گرفتاری سره زموږ هیڅ تعلق نشته. تاسو کو د څومره وفاقي وزرا دي د هغوی بیانات وګورئ 13 میاشتو داسې نه هغوی دا کوشش او هغوی دا ویلي دي چې موږ به عمران خان ضرور گرفتارو. خو اوس دوی دا بیان ورکوي چې د عمران خان گرفتاری سره زموږ هیڅ تعلق نشته او دا چې څه کیږي نه دا د عدالت فیصله ده. رانا ثناء الله ویلي دي چې عمران خان گرفتارول د حکومت ترجیح نه ده او تاسو ته یاد وي چې دا هغه رانا ثناء الله دی کوم چې به وی چې ما په بلوچستان کې د عمران خان دپاره مد جیل تیار کړی دی او هغه اوس وایي چې د عمران خان گرفتارول زموږ ترجیح نه ده. بل اړخ ته مریم اورنګزیب هم دا ویلي دي چې د عمران خان گرفتاری سره د حکومت هیڅ تعلق نشته او وزیر اعظم شهباز شریف هم دا ویلي دي چې زه عمران خان نه گرفتاروم بلکې دا څه چې کیږي نه دا د عدالت فیصله ده. اوس مین وجه د دې څه ده ولې حکومت اوس داسې وایي؟ ځکه چې د ټولو به مخکې وي چې موږ به عمران خان گرفتارو او اوس وایي چې دې سره زموږ هیڅ تعلق نشته. نو د هغې یو وجه خو دا ده چې دوی دا کم مزاحمت شو د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه دوی اوس د عوامو هغه نفرت ولیدو او دوی ته اوس دا اندازه شوه چې عوامو کې زموږ خلاف چې کم نفرت دی نه هغې کې ورځ ته ورځه اضافه کیږي او موږ به آینده کو 1 کال پسې کو 2 میاشتې پسې کو میاشت پسې او کو 2 کاله پسې نه موږ به په دې عوامو کې خامخا ځو د الیکشن دپاره. یو خو به دوی موږ له اوټ هم رانه کي او بله دا خبره چې کم د دوی هغه نفرت دی نه هغې کې به ډېره زیاته اضافه وشي ځکه اوس دوی دا تاثر ورکوي چې د عمران خان گرفتاری سره د دوی هیڅ تعلق نشته. او بله چې کم دویمه غټه وجه ده نه هغه دا ده چې په دې ټولو باندې ډېر زیات کیسونه دي او که چېرې دا کیسونه دوباره کولو شو او بیا په پاکستان کې چېرې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغی یا یو بل حکومت راغی او بیا دوی سره داسې زیاتې کېده دا کم زیاتې چې اوس پاکستان تحریک انصاف سره کیږي نو دوی سره بیا هیڅ جواز نه وي او دوی بیا هیڅ بهانه نشي کولی چې موږ سره دا څه کیږي نه دا موږ سره زیاتې کیږي ځکه چې دوی اوس دا پاکستان تحریک انصاف سره کوي نو ځکه حکومت اوس دا تاثر ورکوي چې د عمران خان گرفتاری سره زموږ هیڅ تعلق نشته. بل اړخ ته په زمان پارک کې دې ټیم کې 15 نه 20 هزار پورې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان موجود دي او الته یو بستی شان قایم کړی ده او الته د پاکستان تحریک انصاف کارکنان چې دي نو هغه شپه ورځ الته موجود وي او په دې تعداد کې مسلسل اضافه کیږي. نواز شریف د لندن نه یو ځل بیا پیغام را لېږلی دی. حقیقت ټي وي دې باره کې ټویټ کړی دی او هغه دا ویلي دي چې نواز شریف دا وایي چې زر د لندن پلان مکمل شي. اوس چې کوم لندن پلان دی نه هغه څه دی؟ لندن پلان دا دی چې عمران خان دی گرفتار کړی شي. دویم خبره پکې دا ده چې عمران خان
الیکشن کمپاینونه کی او هغه په خپلو کیسونو کې دونه الجو شي چې هغه ته د الیکشن کمپاین دپاره ټیم هم میلو نشي او عمران خان دې نااهله کړی شي او کو چېرې ډیر زیات ضرورت شو نه په عمران خان د عمران خان په پارټۍ باندې دی پابندیم ولګولی شي یعنی پاکستان تحریک انصاف ته بین کړی شي او هغوی دې د الیکشن دپاره نااهله کړی شي بل اړخ د پنجاب نگران وزیر اطلاعات عامر میر یو متنازع بیان ورکړی دی او هغه دا ویلی دی چې پښتانه اکثریت پسند دي یعنی پښتنو له دهشتګردو سره تشبیه ورکړې ده نه د عامر میر په دې بیان سره د پښتنو ډیره زیاته دلزاري شوې ده ځکه چې پښتانه محب وطن پاکستانی دي هغوی د دې پاکستان دپاره ډیرې زیاتې قربانۍ ورکړي دي آینده به هم د دې وطن دپاره ډیرې زیاتې قربانۍ ورکوي او د خپل وطن سره پښتانه ډیره زیاته مینه کوي نه د دې وجې نه د دې بیان سره د پښتنو ډیره زیاته دلزاري شوې ده او په سوشل میډیا باندې هغوی د خپل غم او غوسې اظهار کوي دې ټایم کې په پښتنو کې ډیره زیاته بېچیني ده او د کم کس نوم چې عامر میر اغشتی دی نو هغه نوم دی محمد اقبال اوس د هغه یو ویډیو بیان هم جاري شوی دی او په هغې کې هغه دا ویلي دي چې زما یو کله د تنظیم سره نه رابطه شته او نه مې هغې سره تعلق شته زه د پاکستان تحریک انصاف یو کارکون یم او دې وجې نه زه د پاکستان تحریک انصاف په احتجاج کې شامل شوی یم زه د 28 اکتوبر 2022 نه د پاکستان تحریک انصاف کارکون یم او د دې وجې نه زما خلاف یو پروپاګینډا کیږي او زه د حکومت خلاف هیڅ داسې سرګرمۍ کې زما حصه نشته چې زه د حکومت خلاف څه سرګرمي کوم خو د پاکستان تحریک انصاف د کارکون په حیثیت باندې زه عمران خان سپورټ کولو دپاره زمان پارک ته تللی وم او زه دهشتګرد نه یم نه زما په خیال یو نسلی بنیادونو باندې یا صوبایي بنیادونو باندې یا علاقي بنیادونو باندې څوک ټارګټ کول نه دي پکار ځکه که یو کس دهشتګرد هم وي نو د هغه نه څه مذهب وي او د هغه نه څه قوم وي بس هغه صرف دهشتګرد وي نو ځکه د نگران وزیر اطلاعات عامر میر د بیان سره د پښتنو ډیره زیاته دلزاري شوې ده او اوس نگران حکومت له پکار دي چې په دې باندې د پښتنو نه معافي وغواړي تاسو دې باره کې خپله څه رای لرئ که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ او خپله قیمتي رای را سره هم په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ د الله په امان